خلق کم سوچ لري چې یاره راځي راغونډ شو یو نوې غونټې دین جوړ کو یو نوې غونټې کار وکړو. دا د خلقو فضول او بیکاره سوچونه دي. واحد د الله کتاب دی چې اعتصام بحبل الله چې منګولې د الله په کتاب دی ولګولې د الله په کتاب باندې باقی پاتې شوي نو واحد دا یو کتاب دی چې دا به درکړي. باقی ځان له مذاهب جوړي دینونه جوړي او یو لوی غویمه جوړه کړي. الکه یهود براجم شي، عیسایان براجم شي، پرویزین براجم شي، شیعگان براجم شي، راځي په شریک باندې یو دین جوړو. دین اسلام تراشه دا رب العزت دا دین اسلام چې را لګلې دی دایستا عیسایت، یهودیت، نصرانیت دا ټول ختم کړی دي. چې کله دا ختم کړی دي دا ناسخ دین دی، ټول دینونه منسوخ کړی دي. نو په دې دین باندې کلک شه دین اسلام باندې خلق رال راځي وحدت الادیان جوړو چې ټول په یو خبره باندې راجم شو. مونږ یو قران کریم وی واعتصموا بحبل الله جميعا دا الله په دین باندې منګولې ولګوي د راجم کېدو والا دین دا د الله دین دی، دا قران دی، دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د وحدت الادیان مقصد دا دی چې تمام کفری نظام او تمام کفری خلق دا ټول براجم شي او اسلام بوران کی. دا د وحدت الادیان اولنې مقصد دی چې شیعه دی راشي، عیسائی دی راشي، یهودی دی راشي، پرویزه دی راشي او دا ټول دی راغونډ شي او د اسلام خلاف دی ودري. دا د اسلام دورانولو دپاره دا نظام روان شوی دی. دین جوړول یو مذهب جوړول چې کله دا جوړیږي نو په دې کې به ټول تعلیمات د الله وي. نن چې ته وحدت الادیان وغیرہ دا وګوري نو دا د مخلوق تعلیمات دي، د مخلوق خبرې دي او هغه راجمع کوي و یو دین جوړو. ایک اسلام کا مخه خبره کړي یهودیانو ته خوخه وا هغه به پکې ومنو، د مسلمانانو د یهودو کوم خبره خوخه وا هغه به راوالو، د یهودو د عیسایانو کوم خبره خوخه وا هغه به راوالو، او د نسواراو چې د یهودو کوم خبره خوخه وا هغه به راوالو او مجموعه یو دین به جوړ کو. دا خلق د دې لپاره لګیا دي چې مسلمان کې لګونته غیرت وي نو دا باطل او دا بیکاره سوچونه به نه کوله. ځکه چې دین اسلام دا یو اهم دین دی. پکار دا و چې خلق دا سوچ کړي وي چې وحدت الادیان پرېدا، یهودی اسلام راوړه دین ستاره لپاره د نجات خبره ده، عیسائی اسلام راوړه دین ستاره لپاره د نجات خبره ده. ته ما د خپل دین اسلام نه وباسي او ما ته د یهودیت او د نصرانیت فرچار کې او ما ته د شیعتوب او د فرویزیت د دې چې ته ما ته پرچار کې. حالانکه دا د اسلام خلاف په د عالمی دنیا باندې یو گیم شروع دی. وحدت الادیان نامه ورکړی دا او د اسلام کوم اصول دي، د اسلام کوم قوانین دی هغه غورځي. وحدت الادیان جوړول لکه نن سبا چې په عالمی سطح باندې دا گیم شروع دی. اسلام، یهودیت، نصرانیت وغیرہ دا ټول په شریک باندې خلق مطالعه کوي او راځي و یو ځان لچې یو دین جوړو چې کمی خبرې په اسلام کې غوړه وي، کمی خبرې په یهودیت کې وي، کمی خبرې په نصرانیت کې وي، دا براغونډې کو او یو مجموعه دین به جوړ کو. دا ډیر بے وقوفه خلق دی، دا ډیر بیکاره خلق دی چې د دین اسلام خلاف یو کافر را پاسی او ته د ملګرتیا کې. او دا وحدت الادیان دا په پاکستان، دا په هندوستان، دا په دې ملکونو کې په دې وحدت الادیان په نامه باندې کار کیږي. او نور ممالکو کې چې دی پاغي کې په یو نوم باندې په دې نوم باندې التوحید بین الموسوعه والعیسویه والمحمدیه
په دې نوم باندې یو بل مذهب چې توحید په نامه باندې چې عیسایان دین د محمد رسول الله دا ټول دا به یو ځای کوي، دا کار شروع دی. او په یو بل نوم باندې دا خبره شروع ده چې هغې ته ویل کېږي الدعوة الى التقریب الادیان، دعوت ورکوي نزدېکت د ټولو دینونو ته. دا کله په بل نوم باندې التقارب بین الادیان په نوم باندې جوړ شوی دی، او بل داسې نور نمونه ډیر زیات جوړ په دې باندې دا کار شروع دی دین اسلام د ختمولو کوشش. په د مصر په ښار کې په قاهره کې یو تنظیم جوړ کړی الاخاء الدینی، په دینوم باندې جوړ کړی چې په هغې کې مسلمانان عیسیان دا ټول یو ځای او کار اغستوی د مولیانو نه، اغستی ورله مولیانو او د عیسیانو د مسلمانانو مابین کې یو دین جوړو، او یو طرف ته د مسلمانانو د مدرسو مولیان لګیاو او بل طرف ته چې د عیسیانو د کنیسو د هغې د ځای مولیان راغلي یو دین په شریکه باندې جوړو. او دغه شان په وادي راحه چې په سینا په مقام باندې دا یو ځای دی، په دې کې یو دین دی جوړ کو مجمع الادیان په نامه باندې، او هغې کې خلکو یو دین جوړ کړو او په هغې کې درې دینونه د درې دینونو خلک راجمع کړل، لکه عیسایان شو، یهود شو، مسلمانان شو. دا خبرې د په دې باندې ډاکټرانو علماو کتابونه لیکلي دي. دا چې کتاب د ډاکټر محمد هغه وګورئ الالخاء الدینی و مجموع الادیان و موقف الاسلام د مصر او د قاهره نه نشر شوی دی. هغه ټوله قصه کړې ده چې دا وحدت الادیان جوړ شوی ولې دی او دا وحدت الادیان دا څه لپاره جوړ شوی دی. بل د وحدت الادیان یو وحدت الادیان دی، بل توحید الادیان دی، بل توحید الادیان الثلاثه دی، او بل الابراهیمیه دی، بل الملت الابراهیمیه دی، بل وحدت الابراهیمیه دی، بل وحدت الدین الالهی دی، بل المؤمنون المتحدون الناس متحدون. په دې نام په ډېرو نومونو باندې دا څیزونه جوړ شوي دي. دا د دې دپاره چې د خلکو دا کم سوچ او فکر دی د دې غټ مقصد دا دی د اسلام د خاتمې دپاره چې اسلام ختم کی. او په دې دینونو کې اولنی کار چې دا څه دی مقصد د اولنی څه دی هغې وایي چې قرآن، تورات، زبور، انجیل دا څلور واړه کتابونه دقه شان لکه څنګه چې قرآن کریم یو شان مجموعه جمع دی، هغې وایي چې دقه شان تورات نیم راوالو، نیم قرآن راوالو، او نیم انجیل راوالو، نیم زبور راوالو، او دقه شان د قرآن په شان یو کتاب ته جوړ کو. مسلمانان به ملولوي، یهود به ملولوي، نصارا دا ټول به لولي. اولنی مقصد د دې خلکو دا دی. او بیا دا ټول مسلمانان او کافر او یهود دی وایي چې بیا د دې ټول دپاره یو مونځ به جوړ کو. دویم مقصد د دې خلکو دا دی چې د مسلمانانو، یهودو، نصاراو د دې ټولو دپاره به څه جوړ کو یو مونځ به جوړ کو. په مسلمانانو په مونځ نه به لږه حصه راوالو، لږه به د یهودو هغې نه راوالو، لږه به د عیسایانو هغې نه راوالو، یو مجموعه مونځ به جوړ کو په شریکه به کو. دا دویم مقصد د دې دا دی. په 27 اکتوبر 1986 کې په ایټلی کې یو سړی پاڅېدو د مسلمانانو د اهل کتابو دپاره یو اجتماعي مونځ جوړ کړی. کافر هم هغه مونځ کو، مسلمانانو هم کو، اهل کتابو او مسلمانانو دی به دا کو. دا شی ډېر د پخوا نه را روان دی، خو په نن زمانه کې دې خبرې ډېر غټ زور کړی دی. الحاد طرف ته خلک روان دي، خلک د اسلام نه متنفره کیږي، خلک د اسلام نه ځان اړی نورو دینونو ته ځي، او د دې غټ سبب زمونږ د دور مولیان دي. ته وګوره چې نن په وحدت الادیان کې د تمامو تنظیمونو مشران مولیان ناست دي او خلک راولي، او هغې به دپاره یو منظم کار شروع دی، یو منظم کار شروع دی په مولیانو کې. ولې په مولیانو د خلکو اعتماد چې مولا ورته سبا وایي چې داسې وکړو نو هغسې به کوي. دا اجتماعي منځونه، دا اجتماعي کتاب دا د دې دا مقصد دی. او بل داسې نور هم ډېر واقعات راغلي دي. دا خبره کتاب الابطال نظریة الخلط بین الدین الاسلام
وغیر من الادیان په صفحه 15 او 16 باندې دا لیکلي دي. بیا په قرطبه کې یو کانفرنس شو په 1987 کې. دا کانفرنس د مسلمانانو د يهودو د عیسایانو په پاره ټول مسلمانان رال او پاره کې يهودو ټول یو ځای شو او اتفاق وکړو. بیا په قرطبه کې یو یونیورسيټي جوړ کړله چې هغه ته نوم ورکو هغه له یو نوم ورکو د وحدت الادیان، دا نامه ولا ورکړه. بیا د دین اسلام د ختمولو د فاره وقت فوقت خلق را پاسېدلی دي او د هغې د فاره یو کوشش کړی دی، یو کار کړی دی چې دین اسلام په کومه طریقه ختم. نو دا د یهودو د نسواراو د عیسایانو د داسې کار وکړو، د په داسې طریقه باندې کار وکړو چې دین اسلام د مسلمانانو ته سپک کار وکړو. او اوس راځي د دین اسلام ډانچه د دین اسلام بنیاد ختمي. دا یهود زمنګ د فاره دا سیدی لکه زهر قاتل. کله چې صلاح الدین ایوبی په وخت کې د یهودو یو مشر چې مسلمانانو نیولیو ورته ویلا چې دا خبره ځان سره واخلینن. هغه بوډای چې کله مړکو نو یو خبره مسلمانانو ته وکړه، ورته ویلا چې د نن نه پس داسې مور به پیدا نشي چې د صلاح الدین ایوبی غوندې بچی راوړي، دا برانه نه راوړي. ولی د یهودی په خبره کې مقصد دا و چې تاسو کې به منګه داسې نشي تماشي داسې ستنې به درله پیدا کو چې تاسو د هغې نه خبرېږئ موږ به تاسو کې ډېر کار کړی. وګوره د صلاح الدین ایوبی نه پس صلاح الدین ایوبی غوندې سړی چېرته راغلی دی. دا یهود موږ څه داسې کار کوي. د خبرې مقصد مې دا و چې قرآن کریم دین اسلام دا یو کامل او اکمل او مکمل دین دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. یهودیت، نصرانیت، عیسائیت دا یو هم ته نه قبلیږي. دین اسلام بقابل قبول وي او دین اسلام دا د تمامو دینونو ناسخ دی، ټول ادیان منسوخ کړي دي. که یهودیت دی که نصرانیت دی که هر ولاده دای منسوخ کړي ده. نن دغه منسوخ دین خلق راوړي او په ناسخ دین باندې د فاسق کوي. او د دین اسلام دغه مولیان چې ځان ته مسلمانان وي دی په دغه پاټو او په دغه کارونو کې ورسره ملګري دي.